أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. سورة لقمان حکیم وصیتونو خپل زوی ته وصیت کاو نو اولنی وصیت هغه د عقیده و توحید امانا توحید باندې کلکیا شرک مکوا دویم د مور و پلار د حقونو تذکرہ ورپسې تذکرہ برازی د اعمالو دارنګه خبر راضی د معاشره کې د اخلاقو معاشره کې د اوسېدو داغه تذکرہ راضی بعضی کارونه معاشره کې د کولوي او بعضی د نه کولوي امر بالمعروف نهی عن المنکر داغه تذکرہ صبر په دغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې داغه تذکرہ پکې امراضی ناولنی خبره کړوا لقمان حکیم بارکه مونږ ویلو چې خلق پکې دوا قولونه پیش کړي یو دا چې د ولیو بزرګو نیک سړیو دویم دا چې دا پیغمبر و لیکن د ولایت د نیکوالی خبره هغه راجح ده لقمان ابن باعوراوی بعضی وی دا ایوب علیہ السلام خوریو او بعضی وی دا حبشی غلامو بہرحال حکمت ورسرو بعضی تذکرہ کئی چی دے ترکانو عام طور باندې د ترکانی او د انګری پیشي والا هغه نیکان خلقی لقمان حکیم اغم د حکمت نه ډکه خبرې کړلی نو ولنې خبره هغه د عقیده وا هغه خپل زوی ته ښکارا کړه ورپسې د مور پلار حق هم دی اولنې حق د الله نو ورپسې حق د مور پلار ووصینا الانسان بوالديه وصیت کړل منګه حکم کړل منګه انسان ته داغه د مور پلار مبارکي مور پلار مخکې سورۃ عنکبوت کې تیر شیو وصینا الانسان بوالديه حسنا منګه د انسان ته دا حکم کړل چې مور پلار سره وخصلوک کې بدل بنئی بے بدل خبکے مور پلار مال سکڑلی زور حکم نا تالے سکڑی دی او کندی کڑی و تب خکے مخی دیکھے سبازی خبری شیوے حملتو امه وهنن علی وهنن اوچت کڑیو دلرا مور ددو کمزورتیا لپاس پا کمزورتیا بانے یا وہنن علا وہنن بوجو تکلیف و لپاس پا تکلیف بانے وفصالو فی عامین او پیور کول دلا پا دو کالو کے انشکر لی اللہ رب العزت دا حکم کرلے چی او شکریہ دا کو زما توحید بمانے زما ولی والدے کا دمور و پلار احسان بمانے الی المصیر زما طرف تی را گرزیدل
یو حق د الله دی نو یو حق د مور او پلار دی. مور او پلار د دې حقونه ډیر زیات دي، ډیر زیات دي. نو دی کتا ناروا او طرف ترا بلی نو منی به یا دغه مور او پلار به د الله سره شریکه نه. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. او کدی کوشش کوي پتا باندې د دې خبرې چې دې شرکو کې ما سره د هغه څه چې تاته پته نشتی، تا سره دلیل نشتی، فلا تطعهما، نو د دې دواړو خبره به نه منې. نیو طرف ته خبره به نه منې، هغه کوشش کوي پتا باندې چې د شرکو کې ته د قرآن او د سنت خلاف وکې، د الله خلاف دی وکې، تا دغه طرف ترابلی معصیت طرف ته درابلی، نو فلا تطعهما خبره به نه منې. نو بل د مور او پلار د نه چلو سره کم دی کول اور کم بهاري کم. وینا وصاحبهما فی الدنیا معروفا، ژوند به تیرې د دې دواړو سره په دې دنیا کې په خپلې طریقې. ارڅ چې د مور او پلار د کافر ولی نه هو دا دنیا کې ژوند به سره په خپلې طریقې تیرې. زموږ پښتو کې مشهور ده که یو سړی پلار شرابی دی او هغه زی د شراب وزیتا، یا پلار کافر دی او زی مندر تا، نو مندر ته بیا نه، لیکن چې کله هغه سینه هغه وزګاریږي نو بیا به د هغه سینه راوړې به راتلې نشي نو راوړې به، ولې دا حق دی تابانه. نو صاحبهما فی الدنیا معروفا، ژوند به تیرې د دې دواړو سره په دنیا کې په خپلې طریقې باندې. څنګه چې خپلې طریقه د مور او پلار حقونه دي، ولې مور او پلار ستا دپاره د ښه سوچ کوي، ستا د ترقۍ سوچ کوي، نو ته هم د هغې سره ښه کوه که نه. یو روري بل روري، دا یو رور په درجه کې د دې بل رور نه اوچتېږي، د ده باندې غمیږي، دله ولې دا دومره درجه میلاو شوه، په دې باندې د رور په رور باندې خفه کېږي. ولې زه د ده نه غټ یم، زه د ده نه مخورز یم، زما عزت د ده نه زیات دي. یو پلار دی، پلار وایي زه د رستو یم، خیر دی زما دا زوی دی، زما نه مخکې شي. ډېر کم به یې چېرته چې هغه د زوی مشري د زوی عزت نه غواړي. نور عام طور باندې دنیا ټوله ډکه ده د دې نه چې پلار غواړي دا چې دا زما د زوی زما نه دې هم مخورز شي، زما نه دې هم عزت واله شي. نور نه غواړي رور د رور د خپل ځان هغه وایي غټ دی شیخ زمانه نه، نو لګیایي ډېر کم الا ماشاءالله چې کم دیندار خلک دین پکې نه وایي خیر دی زما رور زما نه مخکې شي. د دې عزت دا چا عزت دی؟ خو زما عزت دی که نه. دا په دین کې بې دینۍ چې کله یې هغې کې پلار هم کله بیا داسې شي چې د زوی عزت نه غواړي، نو زوی ته بیا کندي کني شته پکې داسې. صاحبهما فی الدنیا معروفا، نو ژوند تېروه د دې دواړو سره په دې دنیا کې په ښکلې طریقې باندې. واتبع سبیل من اناب الی، اوس مور او پلار دي نو د مور او پلار تابعداري وکړې. خو د چا؟ د کوم مور او پلار؟ یو طرف ته وایي فلا تطعهما، خبره به نه منې په هغه ځای کې چې کله د شرک ته رابلي، کله د معصیت ته رابلي، نو خبره به نه منې. هغه څوک دي؟ هغه بېدینه دي، هغې معصیت ته رابلي، اوس دې دیندارۍ طرف ته رابلي، د دین خبره درته کوي. نو واتبع سبیل من اناب الی، تابعداري کوه د لارې د هغه چا چې هغه انابت کوي ما ته راګرځي، زما سره تعلق جوړول غواړي، زما سره تعلق جوړوي، عبادتونه کوي، نو هغه مور او پلار خبره منه، د هغې تابعداري کوه. دیږي واتبع سبیل من اناب الی، ستا پلار هغه نیک سړی دی، عالم دی، نو د هغه تابعداري کوه که نه. بعضې به کې وایي تقلید، نو تقلید چې کوې نو د نیک سړي به کوې، هر چا پسې مور پسې کوې چې د هر چا تقلید کوې. کم چې ناکاره خلک دي نو هغې په باره کې خو مور او پلار که ناکار دي نو خبره بیا نه مني په ناکاروالي کې.
نو د بل چا خبر بسره څنګه ومني. دلته د چا تقلید چې کول کیږي هغه عام طور باندې دغه ائمه دي، اگر چې امامان ډیر شي دي لیکن دغه سلور پکې مشهور شي دي او د دې چې کم مسلکونه دي کم مذاهب دي نو هغه مدون شوي دي، نو دی وجه هغه پسې خلق روان دي. دا حنفی دی، دا حنبلی دی، دا مالکی دی، دا شافعی دی. نو هغه خلق دی چې هغه نیکان خلقو د امت پاغي باندې اعتماد دی چې او دی چې کوم خبره کړل نو صحیح کړل، دی چې کوم لار مونږ ته خودل نو هغه صحیح خودل. دیو جن تابعداری کو دا هغه چا چې هغه انابت کوي الله ته، انابت کوي ماته وي. ثم الی مرجعکم، بیا زما طرف ته راګرځیدل تاسو دی فون به حکم نو خبر بدر کوم تاسو لا بما کنتم تعملون، په اسمان چې تاسو کوم عمل نه کول په دنیا کې چې کوم کار نه تاسو کول نو داوی خبر و تاسو در کوم سدی کړلی دنیا کې تاسو کړلی نیک دی کړلی که بد دی کړلی. نور پسې تذکرہ کوي یا بنیا اے بچیا انها ان تکو مثقال حبہ، یقینا خبر ادا دا قصه دا ان تکو مثقال حبۃ ان کته نیک عمل نه کې دای په مقدار د دانې د اوری دانې موداری فتكن فی صخرة نو دا توکې په یو غټه کې دننا یو غټه دا په غټه کې دنتن لګیاي عبادت کې مطلب دا کته دالا لپاره عبادت کې پدا سيزه کې چاته اس څوک ني خالص د الله د رضا لپاره کې ریا پکې نشته، شهرت پکې نشته، د سمعت پکې نشتی، اس پکې نشتی. خالص د الله د رضا لپاره پته کته رت یاره کې دی لګیاي پدا سيزه کې لګیاي چې څوک ني نو سوء فتكن فی صخرة ان کچری دا اوری دانی مداری دا عمل اگر نیک دی او کبد او فی السماوات او فی الارض یا په بل ځای کې په اسمانونو کې یا په ځمکه کې په ګټه کې دنه کې یا په بل یو ځای کې داسې ځای دی هغه ارض چې دی په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی بل ځای پکې نشته، یو اسمان دی او ځمکه ده بس. نه اسمانونو کې کته یو عملو کې که په ځمکه کې په هر ځای کې چې کې نو یاتی به الله نو الله ویراولی الله ویراولی پیش کوي به تا مثقال ذره وي خیر يره او مثقال ذره شر يره هر یو چې وبوي. ان الله لطيف خبير، یقینا الله باریک بین دی خبردار دی. الله هر شيء نه ساوري هر سبای خبر لري الله. یا بنیا قیم الصلاۃ عمل تذکرہ کيو عمل کوا نیک کوا اوم نیکو اعمال کې د ټولنا اولنې حکم چې هغه د مانزه دی وي اقیم الصلاۃ نو قائم و مانزه لرا مز قائم وا مز په تعدیل ارکان سره کوا مز په امامتۍ سره په جمع سره کوا مز هغه په وخت باندې کوا مز په توجه په ذهان سره کوا اقیم الصلاۃ دارنګه په خپل موز کوا نو خپل اهل تم د مانزه خبره کوا هغه په مانزه باندې روانه وا. یا بنیا قیم الصلاۃ اے بچیا قائم و مانزه لرا وامر بالمعروف ونهى عن المنکر او حکم کو د نیکی امر کو خلق د بدینا کما چې نیکی دا نیکی سره هغه دور کې د الله حکم د پیغمبر طریقه نو دلته سمنګا پدې کې امر بالمعروف دا دی چې قران دی او سنت دی. دانګه مخ یو ځکه مونږ ویلو وام امر بالمعروف سره امر دې په توحید باندې نیا مونږ ویلو یا عام نیکی دا یا موافقت د قران او د سنت دی او یا توحید دی. ونهى عن المنکر من کو خلق د بدینا عام بدیدا او یا منکر نه مراد د الله او د الله د رسول خلاف کول داغه نه خلق منع کوا یا منکر نه مراد شرک ده د شرک نه خلق منع کوا دا صفت ځان کې پیدا کا خلق ته حکم کوا نیکی د نیکی حکم کوا خلق ته وامر بالمعروف ونهى عن المنکر منکر نه منع کوا. اگر چې دا دواړه کارونه امر بالمعروف نهي عن المنکر دا ګران کارونه دي هغه امر بالمعروف او نهي منکر دواړو کې چې وګورئ نو بیا
امر بالمعروف نو ګډه آسان دی، نهی عن المنکر بیا ګران دی. ناغي سره وای واصبر علی ما اصابک، خلق به تکلیفونه در رسي، خلق به خبرې کوي، په شیشه به خبرې کوي، د جو نور سره دی ګتلی دا لګیا دی دا رټي وای، باندې خلق وای سپینی وای، نا هغه څوک وای چې هغه پیجنی چاو دا خبر هغه دا ناغه سپین سپین مو آکه ژوند کې وي، په دنیا کې ژوند تیرې نو سپین مو آیا، خلق وای دشمنان شي. مخکې موږ ویلو کله چې امر بالمعروف نهی عن المنکر خبره وا، مشرانو نقل لی وی ان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا يدعو للمرء صدیقا. امر بالمعروف او نهی عن المنکر چې دا یو سړی کوي نو دا د سړی لپاره دوست نه پاتې کوي، خلک بس بیا لګي خبرې بزرګي دشمنی وکړي، دا ګوره موږ خپلې طریقې به هغه ختم کړي، موږ به لګیاو مړی به یو کاته هغه دې په سراغ وي موږ ګوري وي دا موږ ثواب د پاره ګورو، اگر ثواب د پاره به کې ثواب کو نشته ګناه دی پکې، کتابونه لیکي ګناه دی پکې دې لګي ثواب پکې، ثواب دی پکې، ثواب د پاره ګورو. خلک پکې لګي پټکو والا پکې می مولیان پکې می ولاړې درګه پلین ما یې چې ټولې وې نه ښا چې ټول ګناګار شي، دا ځکه دې تل ثواب د پاره او دې ځان ګناګار ول د پاره دا خلک لګیا ګناګاری، اولنې چې د څوک پرده لري کې مخولخ کار کی، اولنې دا ټول ګناونه هغه تزیغه نو هر یو سړیم کېږي او بیا د اچا چې شروع کړل داغه پکې هغه داغه پکې ټول نزيات ګناه ده، اته جمع کی دې ثواب کار کو. ونهی عن المنکر، منکر نه منع کوا، دا نور بعضی څومره خبرې دي د مړی نرستو چې څومره خبرې دي هغه ډېر خبرې ناسي چې موږ د هغې نه رد هغې باندې کړلی، ودار سړي خپل کار دی، څوک بیا عمل کوي که نه کوي پې دغې باندې موږ ویلی اوس د لپاسه صادر چې پې خورولی کېږي نو دا بلکل ساده یي، تر دې پورې علماو لیکلي چې دا د رنګدار هم نه وي، دا یې ساده چې د خلکو نظر راکاږي نه، دې چې پړقینده خلکو نظر راکاږي، خپل اخکاری او خپل د اړو ښکاره نشي، ساده پرده په پکار ده، صادر پکار ده چې دا غي صرف دا غي پرده ای بس دوبه آیت الکرسی لیکلی، اسماء الحسنا په لیکلی، یا په سرور قل لیکلی، قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ بالناس، دا په لیکلی. چا په سلی کې چا په سلی کې د بے عزتی کې لګیا دي، دا بے عزتی ده، علماء لیکلي دا بے عزتی ده، خلک لګیا دی کوي دا کوي. دارنګه بل یو غټ کار یلته په دې زمونږه په معاشره کې عام طور باندې مخبرو کې شروع ده، لګیا دي خلک خبرونه سیمټي کوي، یو سیمټي کول دا یو ناروا دي، مخکې د چونې خبره چونه باندې لګ په خواله راتو نو لګ نارواو چې سیمټ شو نو ډېر په خواله پکې راځي نو ډېر ناروا دي. اوس به خلک رااله نو څوک به ماربل لګي، څوک به چپس لګي، نو باغی مې نور په خواله راځي، نو کله چې یو سړی دغسې دا په خواله راولي نو په دې باندې وایي د الله رحمت داغه نه بندېږي، نو دا هغه سره دوستي شو که دشمني شوه، د مړي سره سړی دشمني کول غواړي نو چل دی وکړي هغه دې سیمټېږي چې د هغه باندې الله رحمتونه نه ورېږي. ونهی عن المنکر، او منع کول کو د منکر نه، واصبر علی ما اصابک، نو پرې مقابله کې چې ته امر بالمعروف کې نهی عن المنکر کې خلک به د نورو شاته کېږي، خلک به شاته کېږي، یوازې به دې پرېږدي. نو واصبر علی ما اصابک، بله دا ده چې هلته کې خلک به خبرې کوي، څوک به مخامخ راځي خبره به کوي، څوک به په شیشه خبرې کوي، څوک به په هغه ځای کې لګیا چې کله ته خبره کوې نو لګیا یې ګورېږي به، داسې خلک به پکې وي. واصبر علی ما اصابک، نو ته به څه کوې، ستا کار به دا چې صبر به کوې په هغه څه باندې تا ته کوم خبره در رسي، تکلیف در رسولی کېږي نو په هغې باندې صبر به کوې، خلک دنه جدا کېږي یوازې کېږي نو په هغې باندې صبر به کوې.
واصبر علی ما اصابک کلک شه ټینګ شه په هغه څه باندې تا ته کوم څه در رسولی کي د هغې مقابله کې څه به کې مونځ به قایمې امر بالمعروف نهي عن المنکر به کې ان ذلک من عزم الامور یقینا دا د اوچتو کارونو نه دا هغه کارونه چې په دې باندې کلک کېدل پکار دي ولا تصائر خدک للناس وس معاشره کې ته اوسېږي نو څنګه به اوسې یو دا چې سټ دې کوک کړی کله تکبري فخري کله عاجزي سي خلقو د خوله ورانه کړي او خلقو د خوله مورانه وا لا تصائر خدک للناس مورانه خپل مخ خپل ګناه خلقو د پاره خلقو د خلق دی هغې ته راځي او هغې ته خپله ګناه ورانئ داسې مه کوه سور ویلی کېږي سټ کږولو ته لا تصائر خدک للناس مه کږوه خپل سټ د خلکو دپاره سټ کږئ چې چا سره میلاویږي سټ به کوک کړی هلکه نیغ ودرېږي که نه چې چلې تعالی هغه مخامخ هر څوک چې دی هغه د خاني نواب دی هغه د بادشاهي هغه د وزیري گورنر دی هغه د بل وزیر بل څه شی هر شی چې انسان خدای کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته سر نه کته کوي ښا ای پیغمبر نو چت خو نه ده دې سټو د کو کړی نه سټ مکه غوا لا تصائر خدک للناس مکه غوا خپل سټ د خلکو د پاره دا یې خلکو د ګناه ورانه ای مال څه شی راکا بل خپل وته ورانه کی روپې راکا 2 روپې راکا 10 روپې راکا څه شی وای نو خپل وته ورانه کړي هغه خپل ورانه الله ته ورانه کا ډاکټر لم سړی لاړ شي نه ته خوله مه ورانوه زه ناجوړه یم د خوله ورانوه ما هلته کې خپل علاج د هغه نه راواخله دوایي راواخله راشه جومات ته راشه یا کور کې مسله باندې ودرېږه 2 رکعات وکړه صلات حاجت وکړه بیا هلته کې خوله ورانه کړه مانځه نه وروستو الله ته وچاړه یا الله زه ناجوړه شوی ما بیماري راباندې راغله دا دوایي مې راغستې ده په دې کې شفا نشته شفا خو ستا په حکم کې ده نو یا الله ماله په دې کې شفا واچې ما په دې باندې جوړ کې خلا الله ته ورانه که وجاړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا الله ته وجاړئ جړا دل نه درځي نو په تباکو نو د جړا شکل جوړ کړه باکو په تباکو وجاړئ که جړا نه درځي د جړا شکل جوړ کړه جړا شکل سره جوړې څنګه وي خلا ورانه ولي کنه نو دا خلا ور الله ته ورانه کبل چا د مورانه وا نه یو ما باندې داسې مصیبت راغله مال پار چنداو کوي او دا چا د لاس سکیږي 10 روپۍ 15 روپۍ کیږي مال را کوي جمعات کې ودرېږي بل ځای کې ودرېږي دکان ته ودرېږي کوڅو کې لارو کې کورونو ته دروازو ته ودرېږي مال را کوي خله ورانه کړي خله مو ورانه وا الله ته خله ورانه کا لا تصائر خدک للناس ولا تمشي في الارض مرها او مگر ز پزماګه په تکبر باندې په فخر باندې دې چې زین اوس مګ باندې دا خپل پزور را پریدي دې چې رواني نه بل شان رواني دې چې رواني نه داسې رواني چې یو کم سلی وجل یو اخلاص شوی داسې حال کې روان ولا تمشي في الارض مرها او تکبر باندې مزه بل ځکه الله یو ک تکبر باندې زید زمګه به وشله زمګه شلول شي نه چې نشي شلول نو ورې دغسي خلک د ګوره خلکو نظر کې بد کاری ګوره دې چې روان په بل شان دي انداز باندې روان دي ان الله لا يحب كل مختال فخور یقینا الله نه خوږي هغه څوک چې هغه فخر کوونکې او هغه تکبر کوونکې دې تکبر کوونکې ده او دا فخر کوونکې زما لوی بیانول کړه زما ما ته لوی وای ما ته مشر وای واصل فی مشیک او درمیان روی اختیار په خپل تلو کې ډېر رو مزه ډېر منډه باندې مزه منډه مو زه تیز دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بکلا پلار باندې تلو سو وسره تل نه شو لیکن منډه نه واله خلق به سره منډه واله هغه رسول د پاره لیکن هغه چې تر خپل عام انداز باندې بروانو لیکن سو وسره تل نه شو وصل فی مشیک او درمیان روی اختیار په پلوتلو کې وغزوز من صوت کا وخت ساته خپل باز आवाज خپل आवाज باز کته کا چغې مو باسا ناکار आवाजونه مکوا ان انکر اصوات لصوت الحمیر یقینا ناکار په आवाजونو کې خامخا आवाज د خره ده د خره आवाज په شان دي आवाजونه مراو باسا دغه وایي بس کو به ان شاء الله سبب بیا اول الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل توفیق